زمونږ نننی ټاپک دی د اسلامي نظام نفاذ. په نننی ټاپک کې به تاسو ته موږ دا خبره کوو چې د اسلامي نظام د نفاذ ذریعه څه ده. د دې دپاره علماء کرامو او داسې محققینو خلکو څه وجې بیان کړي دي. په دې کې اولنۍ وجه ده اسلامي خلافت. نو په دې کې هر چا خپل نظریه او خپل سوچ بیان کړی دی. څوک وایي چې د اسلامي نظام د اسلامي حکومت د نفاذ د نافذولو دپاره طریقه سره د اسلامي نظام د نفاذ دپاره خلافت دی. خلافت کومه طریقه ده؟ نو نبی علیه السلام خو د خلافت په باره کې څه ویلي و؟ خلافت به زمانه بعد وایي 10 کاله. نو هغه 10 کاله صحابه کرامو څه کړي دي؟ پوره کړي دي. نو دا خبره خو زمونږ نه لاړه چې اوس خلافت ناممکن دی. حدیث کې نبی علیه السلام فرمایلی و چې 4 دورونه به اولنی دور د خلافت، دوم دور د ملوکیت، څلور دورونه به امت باندې تیریږي. په دې کې اولنی دور چې و نو دا دور د نبوت و، دویم دور د خلافت و، دریم دور د ملوکیت و، څلورم دور د ظلم دی. دغه دور شروع دی. نو دا خبره خو لاړه چې اسلامي خلافت ناممکن دی. دویم خبرې نه راځو چې جمهوریت. آیا په جمهوریت باندې اسلامي نظام راوستل ممکن دي او که نه دي؟ په پاکستان کې د 76-77 کالو نه جمهوریت د اوټ په ذریعه باندې مذهبي پارټۍ کار کوي، هغه د اسلامي نظام د نفاذ دپاره. خو د جمهوریت په ذریعه هم دا خبره ناممکن شوه چې د جمهوریت په ذریعه اسلامي نظام راوستل ناممکن شو، ځکه چې 75 او 76 کاله کې لوی انقلابات راتلی شي، خو په دې کې اسلامي نظام رانغی. نو د جمهوریت په ذریعه باندې د اسلامي نظام راوستل ناممکن شو. درېیمې خبرې له راځو چې د عسکري بیلټ په ذریعه باندې د دې په ذریعه باندې لکه سړی تور او ټوپک راچت کي او په زور باندې په خلکو باندې شریعت مني او شریعت پرې راولي، نو د دې په ذریعه باندې هم اسلامي نظام راوستل دا ناممکن دي، ځکه چې په دې سره انتشار جوړیږي، بد امني جوړیږي. زموږ دپاره زنده ثبوتونه شته دی. نو د دې په ذریعه باندې اسلامي نظام نه راځي. څلورم ټاپک زموږ سره دی چې د قلم، اخبار او د مؤثر احتجاج په ذریعه باندې د بعضې خلکو سوچ او نظریه دا ده چې د اخبار، رسایل او د احتجاج د دې په ذریعه باندې اسلامي نظام که په دنیا کې وګورئ نو څومره احتجاجونه شوي دي، هغې څه پیدا نه ده ورکړل چاته. رسالې ذهنسازي پې کېدی شي خو چاته داسې پیدا نه ده ورکړل.
دغسې که وګورې اخبار نو که شل پیرې اخبار چاپ کړي نو اسلامي نظام پرې نه راځي. اسلامي نظام نه په خلافت ممکن نه دی، ځکه چې خلافت نشته اسلامي نظام نشي راتلی. په جمهوریت باندې ممکن نه دی، په توره ټوپک باندې ممکن نه دی، په قلم او اخبار باندې ممکن نه دی. نو آیا داسې څه طریقه کار دی چې په هغې باندې اسلامي نظام راځي؟ نو نننی سوال دا دی چې په دې څلورو خبرو خو اسلامي نظام ممکن نه دی، نو آیا دا څه طریقه کار دی چې په هغې باندې اسلامي نظام راشي؟ نو د غونډو د یوټوب د پاڼې د ملګرو نه دا التماس دی چې په کمنټس کې خپل جواب ولیکي چې د خلافت په ذریعه نه کېږي، د جمهوریت په ذریعه نه کېږي، د تورې ټوپک په ذریعه نه کېږي، قلم او اخبار په ذریعه نه کېږي، نو اسلامي نظام دا په څه شي باندې به راځي؟ د دې طریقه کار څه دی او په څه باندې راتلی شي؟ نو کم سے کم په کمنټس کې خپله رایه زموږ سره شامل کړئ.